او داسې څه پلانینګ شته د کپړو مپړو چېرې یا غریبانانو ته کپړو څنګه چې تا ویلي چېرې په یو ورځ قجوري یو ورځ نو نن پکې د پتاسو دا پلانینګ څنګه جوړ شو په هغه ویډیو کې ویلي هم دي چېرې په عامو ورځو کې هم موږ په هفته کې یو ورځ پروګرام کوو پروژه کې هر مازدیګر پروګرام کوم نو هغه ملګرو وویل چې نوید بھئ که چېرې موږ دوی له پیسې در ولیږو نو زموږ دغه پیسې پکې دوی شاملولی شي که نه د ثواب په نیت باندې توري سړی ہے زړګي لیونی استا خیالونه لیونی دی السلام علیکم زمونږ نعیم بھائی دا در روان دی استا خیالونه لیونی دی دا ټول یو غنټه شو د دې نعیم انتظار کوي نو دوی کې به ان شاء الله نعیم سره خبرې هم کوي چې ته یادوي هغه یادونه لیونی دی زړګي لیونی استا خیالونه لیونی دی زړګي لیونی استا خیالونه لیونی دی چې ته یادوي هغه یادونه لیونی دی چې ته یادوي هغه یادونه لیونی دی خملګرو یو ځلې بیا د نعیم بھائی سره موجود یم نن ویډیو ډېره زیاته اهم ده د دې حوالې سره چې زما سره کله ما دغه اولنۍ ویډیو شیر کړه چې یاره د کلي کې کوم خدمت روان دی الحمدلله ټول کلي ته روټۍ میلاویږي سالن میلاویږي او دا ذمواري یو خاندان اغوستې ده نن به هم هغه خاندان موږ مخې ته نه راولو خو هغه ملګري زما سره رابطه وکړه چې نوید بھئ که چېرې مونږ په دې کې څه ډونیشن کول غواړو چې یاره مونږ هم کوشش کوو چې په دغه پیسو کې زموږ پیسې هم شاملې شي ځکه دوی چې کوم کار کوي دغه کوم خاندان دی او هغه د ټول کلي له روجمات او پېشمني غم کوي نو دا یو ډېر ښکلی بهترین کار دی نو آیا زما پیسې په هغې کې قبلیږي او که نه نو نعیم بھئ نه به تپوس کوو نعیم بھئ نن خو پکې ماشاءالله پتاسې وي السلام علیکم نن خو پکې پتاسې وي خلک چې څنګه وایي چې اختر دی پتاسې پکې وشیندی نو موږ په دې باندې د اختر نه مخکې دا پتاسې وشیندلې څنګه چې تا ویلي چې په یو ورځ قجوري یو ورځ نو نن پکې د پتاسو دا پلانینګ څنګه جوړ شو بس خلک مړه بس اختر کې خلک دا شي د خوشحالي کې دا خواړه دی خوږو ته نو نن هم پکې ولا د مخکې نه ورکړل موږ دا واړه ټول را جمع کېږي چې لږ په خوشحالۍ کور ته لاړ شي نعیم بھئ په تېره شوي ویډیو کې هم تا ویلي چې یاره موږ خو کیمرې ته نه را مخامخ کېږو خو ماشاءالله هغه ویډیو له هم ملګرو ډېره زیاته مینه ورکړه او ډېر زیات خوشحاله و ستاسو د چې کوم کردار دی دې ته ډېر په درنه سترګه باندې وکتل بس الله دې درانه کړي او مونږ به ورته نور څه ووایو یاره بس الله دې په الله دې ګران شي هغې چې دغه یې وکړل او مونږ خو لکینه به دغه خدمت کوو او نور خو زموږ څه وس نه کېږي به دغه خدمت دی زمونږ بس نعیم بھئ او کس زما سره رابطه کړې وه یو نه بلکې دوه دریو کسانو زما سره رابطه کړې وه چې کله ویډیو وکته چېرې دومره غټ خدمت روان دی او دا یوازې په دې روژه کې نه ډېرې روژې تېرې شوې او ته په هغه ویډیو کې ویلي هم دي چې یاره په عامو ورځو کې هم موږ په هفته کې یو ورځ پروګرام کوو په روژه کې هر مازدیګر پروګرام کوم نو هغه ملګرو وویل چې نوید بھئ که چېرې موږ دوی له پیسې در ولیږو نو زموږ دغه پیسې پکې دوی شاملولی شي که نه د ثواب په نیت باندې نو پیسې خو مړه داسې خپل معمولي ټکه پوکه چې پې وکړي نو هغه به ډېره ښه ځکه چې الحمدلله په دې کې خو زمونږ لکه داسې صدقه نشته دی چې لکه اینه یا څه پراجیکټ دی یا صدقه دی چې د چا نه پکې دغه واخلو په که نه په دې کې زمونږ داسې صدقه نشته دی او نه هم څه خیال شته دی که دا خیال زمونږ وی نو مونږ به د ړومبي نه بغیر روژې چې کوم مونږ دغه کوو په هفته کې دا 2 پیرې 3 پیرې که نه نو مونږ به دا مخکې په کیمره راوستی وې خو زمونږ دغې ته دغه نشته الحمدلله لکه ته څه وې چې هغه کسانو ته دا ویل غواړئ چې یاره په خپل کلي علاقه باندې به د هغوی غریبانان وي کوشش دې وکړي چې هغوی ته یې حواله کړي هغه پیسې بس او دا خو د په هر کلي کې شته په هر خاندان کې شته دی کوشش دې اول دا وکړي چې په خپل خاندان کې نو هغه به ډېره ښي چې خاندان کې ورکړي چې خاندان نه بار شي نو په کلي کې دې ورکړي کو 2 کوري کو 4 کوري الله به له دغې نه مخکې وس ورکړي بس مخکې به لاړ شي په دې ویډیو باندې به ډېر ملګري نه وي نعیم بھئ هغوی به په پیله ځل دا پروګرام ګوري نو څومره دلته کورونو ته سالن میلاویږي څومره روټۍ تقسیمیږي هغه تفصیل لږ بیان کوي یاره دا خو د خوشه علاقه کې چې کوم دي که نه نو 70-80 کورونه دي اول مونږ هغه کورونه وکړو چې هغه کورونه وشي د هغه کورونو نه پس چې دلته کې راشو که نه نو دې خوا زمونږ نه دا د تاسو ته وښیي دی خو بس پټي دي د دې پټونه اخوا نه چې کوم کورونه راځي که نه نو هغوی پسې دا تل ګران دي لکه مازدیګری دی دونه وخت نه
نو هغه واړه دلته کې راشي نو دې کې لکه دا لازمي نه ده هغې ته ښه برابر دی کورونو والا ته رسي دوی ته لږ څه ناسه ورکوو خو خامخا ورته رسي انشاءالله کوشش کوو چې د هغوی نه لږ راوشو کوو دوی ته م ورشي نه څومره روټۍ د هر ماښام تقسیمیږي او سالن حساب نو 800 روټۍ دي تا واورېدلو او سالن چې کم دی 15 کیلو غوښه ده چې غوښه کله را نه وړو که نه نو کله نه بیا پکې ولا چرګ راوړو 18 19 20 پورې چرګان راوړو دا لکه روزانه د غونډه روژه دوی ته دغه شولو او نن هم پکې دغه اینه بس اتیا سل شاپرې د دې پتاسو کړې وي هغه کورونو له م ورکړلې خو دا کورونه چې کم دلته کې پاتې شي نو دا زموږ نه ډېر لرې دي تللی هم پسې نه شو او په شمار کې هم لکه موږ دا نه دي راوستي خو دا واړه راځي دلته کې نو موږ یې تش نه لیږو ډېرې بختورې پیسې دي روژه ماتې به پې نن کېږي کېږي نعیم بھائی د دې څنګه چې تاسو نن پتاسې تقسیم کړې که نه نو په دې څومره روژې چې تېرې شوې نو په دې کې نور داسې څو قجورې وې او دا پتاسې خو ما ولیدې قجورې تاسو خپله مې ویلې وې نو نور پکې داسې څو یاره بس دغه قجورې هم پکې تقسیم کړي دي او دا پتاسې هم پکې تقسیم او داسې څه پلانینګ شته د کپړو مپړو چېرې یا غریبانانو ته کپړو د روژې نه مخکې شوي دي جي دلته کې مدرسه ده جي د هغه مدرسې کې چې کم سے کم اتیا سل واړه دي نو الحمدلله ټولو ته رسېدلي دي ټولو ته یو لکه کپړې ولا د اختر نه د روژې نه مخکې د روژې نه مخکې هم کړي دي چې هغه په روژه کې نه وتې مخکې وځي ټولو وړو ته رسېدلي دي اتیا سل ماشومانو ته رسېدلي دي دا ماشومان چې کوم دي نو تقریبا چې دي ټولو له ورکړی شوي دي کپړې اخره کې بس ویل غواړې نعیم بھائی نو بس اخره کې به بس زه دا ویم چې بس د دوی خدمت ته سلام تا واورېدل او دوی له د خدای پاک نور هم وس ورکړي او موږ له د دې توفیق راکړي چې موږ هم مخکې ورسره ځو چې دغه ونو کو بس ډېره مهرباني ډېره مننه نعیم بھائی ډېره مننه په تیسو او د ریوړو خبره وشوه ملګرو نو خواږه د روژې دغه میاشت هغه تېره شوه خوږوالی را روان دی د اختر نو څنګه چې نعیم بھائی دا خبره وکړه چې موږ د اختر د دغې خوشحالۍ نه مخکې خلک هغه زیري کې دغه ورکوي که نه چې کله زیري له څوک لاړ شي چې د اختر دغه زیری راځي نو مونږ کوشش کوو چې یاره دغه پتاسې او دغه چې کومې ریوړۍ دي نو هغه د خوشحالۍ په طور باندې چې اختر ته 2-3 ورځې پاتې دي نو هغه مونږ تقسیمو داد ورکول ستاسو کار دی په کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله او دغه خاندان دپاره ډېرې دعاګانې وکړئ ځکه د هغوی مقصد د دعا دی نو که زموږ د کیمرې په ذریعه هم هغوی ته دعا وشي او دا ویډیو مخکې شیر شي او دغه شان جذبه د نورو خلکو په زړه کې هم را بیداره شي نو دا به ډېره ښه وي چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان